نو زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله هغه مناظره وه دهریو سره، کوم چې د الله د وجود نه انکار کوي. امام صاحب مناظرې ته لیټ راغی. هغه دهری ورته وایي ولې لیټ شو؟ امام ابو حنیفه وایي زمونږ طرف ته باران شوی د دریاب نه هغه طرف ته. نو زه د دریاب په غاړه ودرېدم، کښتۍ نه وه، یو ونه راماته شوه، کټ شوه، میخان پې ټک والی شو، زما مخې ته راله، زه پکې سور شو، دریاب نه یې راواړولم، بیا یې رانه کرایي واغسته، واپس روانه شو. هغوی د خندا نه شنه شو، ویل داسې چېرته کېږي چې یو ونه په خپله راماته شي، ټک ټوک شي، ماته شي او بیا روانه شي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې یو وړه ونه په خپله نه راماتېږي، ټک ټوک کېږي نه، میخ پې نه ټک والی کېږي، سورلي ځان کې نه شي کېنولی. د دې دومره دنیا دا نظام چې چلېږي ته څنګه د الله د وجود نه انکار کوي؟ تمام یې غلي کړو. داسې علم الله امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورکړی. په امام پسې فاتحې ویلو والا اوس هغه وخت کې مناظره وه. کله چې مناظرې ته راغی امام صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي تاسو کې به دا یو مولوي صاحب زما سره خبره کوي که نه ټول به کوو؟ ورته یو مولوي صاحب به خبره کوي. وایي دا به ستاسو ټولو د طرف نه وي؟ وایي ها. وایي که تاسو ټول یې کوئ او موږ به بیا بې ادبه ته په خبرې به بیا څه مقصد نه وي، دا طریقه نه ده د بحث کولو. نو ها مونځ هم د الله څخه بحث او خبرې دي. یو امام به کوي که ټول یې کوئ نو د دې څه مطلب ادب نشته. لہذا په مونځ کې به ستاسو د طرف نه امام فاتحه وایي تاسو به غلي تمام خاموش. د الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته داسې علم ورکړی.